پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او په قصخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او په قصخانه او کابل کې ګرځي آینده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی ته نامه څه کیدی دا د ویجی تیمیا نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارام دی د ملازو حلال دی لار رال ول میاں جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده میټینګ ده اغي چرالز مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدڑو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمردن دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به اوسو خوري دا اوسه به غرمیله خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز
د چای صوبه د چای الته تکم کوجای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده. داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده نو سره یو کیسټ ته هغه واوري. ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوریږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا. نو ما ته چاوي چې دا پخه ډمه څه ته وایي. مال پخه ډمه د ایرمنډۍ ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی. نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم. جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شوه دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ. دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه. فاطمه جناح ښځه وه که نه؟ د هغې اول سپورټ چا کړی؟ نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو. اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی. په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي. او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی. د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی. 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه. ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو. مولیان ښځو سره ملګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان ووایئ که جماعت اسلامي والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه؟ کړی ده که نه وکیله؟ 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو. د په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه؟ دې خوا وګورئ که تار سکے خیر دی که تار سکے خیر دی. نو زما ستا دا سنبی د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري. لږ شرم وکئ او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د ملګرتیا کوشش کړی. تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله.
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړیان کینی کوټه سیستم باندې باز کوي دوه ټانګې خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف خدا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم دی خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي بیا دا ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه یې درته ملا کوي 200 قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شي خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری هیڅ بې غیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم بې حیا قومه بې غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو دپاره څوک الیکشنې کوي تاسو دپاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې وي دې که نه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ ده په پنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ده بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زمونږ د زمانې معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه یې ویستي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې روبو وته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ می خړلې تاسو خړلې خان غټه وخان تاسو خړلې جی دال می خړلې دته به خان تاسو خړلې روندې وګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوي لري چې دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل اے سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه والمزو عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی او دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کړه بل غړم ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې پدې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم را وغورځېدو چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو تورزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تور ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورل نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برته توکته نو رښتیا برته غوړي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناستینو زوی په منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریتي به په سرمنې غړولې مونږ ته به دی چې پولاونه مې خور دیکھو گورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کالو حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمول اړیو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ڈلن لگیا اسلام اسلام پتہ نہیں کہ اسلام دیت شہیدی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے دوبی خزاراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ونی جاړ وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه وری جاړي وی لنډه مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران په ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی، پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی، په جړا دی وزیران جرنیلان ته صاحب ولې جاړي؟ وی چې لنډې مړ دی او وی په جړا. کابینه راغله، صاحب ولې جاړي؟ وی لنډې مړ دی او وی په جړا. یو پکې تپوس وکړو چې دا لنډې ډېر شو، خبر نه یو خو بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ هم په جړا شو. بادشاہ نه تپوس صاحب لنډې څوک و؟ وی چې نیم خبره خو ښځه نه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړا شو. بادشاہ کور ته راغی، ښځې ته وی چې ښځې دا لنډې څوک و؟ ټوله بادشاهي په جړا ده. وی خبره نیم د دوبي ښځې جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړا شو. چې د دوبي ښځې راوغوښتله بیخي وزه ده، لنډی څوک دی؟ ټول سلطنت جاري وی، لنډی زما د میړه یو خر و، مړ دی. صاحب هغه چل پته نه لګي. اسلام 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 ټول لګیا دي، کې دا دی را روان دی، کې دا دی را بشي، کې دا دی را. اسلام درې خبرې ټول دروغ و، ایمان پیدا کوي. کله اسمبلی ممبر درته راغی او درته ووایي چې اسلام دې را بشي، نو که ایمان ځان کې لرئ نو د دغه ګریوان نه یې ونیسئ او په دغه خوله یو څو سوکه ووایي چې دا خوله والا د وینو ډکه. که وزیر درته راغی او درته وزیر له خو تاسو ټول ټوکری ټوکری کړي، او زمونږ وزیران امریکې ته تلي، دلته به استقبال تیاری کی. ته به وګورې دا بې ضمیره قوم، دا بې لکۍ چې دي، دا به زرګونه خلک روان چاله امریکې نه راغله. امریکا څه کعبه ده؟ امریکې غوندې رزیل ملک به په مخ د ځمکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی، د خدای دین ټوکې لوبې مسخرې، د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه. مرید ډېر مانداو، هغه وی چې حضرت لږ به ایثار شي، ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم. هغه وی سوچه غوړه خو به وخوره خو سټ به دي ګوسیم خوري. وی چې نه صاحب لږ ایثار شه. ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شروع پې کړې ده، او چې میاشت 2 تېرېدې شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګي، بوټه تی بیا روزي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته دا پیر سے مرید باندې او وې والله د مرای ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مرای کې نه فټ کیږي. ونو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دي الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شوم اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کاوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړه، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانه چې ما که جینۍ را روانه ما که هلکان را روانې ما درې لارې بلاک کړی، درې واړه درته کنځلې کړي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک پیر له کا ښځې ورغلې په سر ول لاس را کاږي الله دې نورم خکا که جینۍ ورننوتم په سینه مینه ورته الله دې نورم خکا. حاجی آسان شی دی، مال دی، پیسې دي، خوراکونه دي صاحبه، ها کو دی، ملاتوب ګران کار. نو پیران ډېر هوښیار دي. هغه ورته اوس مې خلاصوه وی به داس چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیری ورته وی چې تا نه مخکې به پې زه ورمنډه کم او بیا ته پې ما نه مخکې ورمنډه کوه، زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کی دی پیر په دې کړی ورمنډه کړې ده، مرید یې پې ورمنډه کړې، دواړه په پرزونو دي، یو وې زه پې ورځم بل وې زه. بادشاه وی دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیده چې په دې کړی کې جنت دی، چې د چا غاړې ته پرېوته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم. دا جګړه ده زما او ده. بادشاه ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کښېنئ، جنت ته زه ولې نه ځم؟ زه ولې نه ځم؟ کړی بادشاه په خپله غاړه کې اچولی دی او د خپلې خولې نه اډر ورکوي راکاږئ خو چې ګړد شوی دی او سټې هلته. پیر وی مرید ته چې تخته بیړه دی غرکشه ځان دی خلاص شو. او ما ته وګورئ په دې زمانه کې به دا بدبخت قوم د 500 کړی ځان ته په خپله اچوي، په خپله شعر نه پرسان دی، ایس پته پکې نه لګي. اسلام 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 15 کاله وشو اسلام اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دی اسلام اسلام. دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانه رونه یو شپون مړ کېده، زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم، هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله، هغه ډر وته د اخر مخته پتن لرله ده. کور د چا آباد شو، بیګاله به چراغان د چا په کور کې وخړ مخیا، کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس اغستی جو تاسو بنی آدم یې یعنی ستاسو پښتو دا چا سړی کې مې تقریر کول مال تاسو هم کېني چې مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه مال هغه وخت کې مینګه پښتانه یو چې زمونږ ښځې د شپې په 1 بجه د سلیمانه یوازې را رواني مینګه پښتانه لورم چا کره شپه کړي بیا سهار چېرته تللی وې بېګا سیلی کره مې شپه وه سیلی کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه یعنې مونږه پښتانه کېنئ کېنئ شرمېدلو کېنئ پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې مونږ شرمېدلي
مونږ شوی نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګورې راشه که نه که د ډزو شوق دی دی د تورخم نه دی یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه نو هغه به یو زیارت لتله اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه په ټپو ړوند کړه ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني ښځې وي چې زما دا میړه ړوند کړه زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني خاوند به تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و تاسو پوه شوئ غوږ کې دی غوږ دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي چپ غوږ کې په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو د کولنګي چرګ مړ چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی 2یم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي
زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خو دا مړی اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې دی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغې ور ټوپ کړی ویلا سر دې مړ اوچت کو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته وی چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه چې هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خې 150 خې که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي ا د کپن او د موږي والا کیسه ده موږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب
سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل خزا په یو جومات ورغلی دی په جومات کې د پیر غوا په جومات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جومات دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان اغیرانی ولې مرګ لیواله دی خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا د کتابونه او دا د مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړې کم حق مې وې وی کور دی وران شه ما چې تاته ویلو چې لګي سار شه چې لګه قلم زده کړي نو بیا به حق خو ویلې شي لګي سار شه اوس کېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده دی په منبر کې ناستو ویل رونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښته وي ټول عمر به نه مړ کېږي مریدان راغی پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه ویښته وباسي ور نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویل نه ویښته خلاص شو داسو غپې پې جوړ کړی ته پې داسې ورټوپ پاسوک پې داسې خو چې مریدان ته پاسېده پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو نو ما ملا صاحب لږ عقل زده که لږ سوچ وکړه فتوی چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا که خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا مولیان وایي په ایمان کړي دي که نه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیک د لاسه چاودی او که نه و چاودی ویل شرعي نظام بی خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کور کمانې د مونو ستا اوس دې خبرو سره څه کار دی زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو ملا باندې منډې ترړې ځان یې په ممبر را ممبر که خو چې امبر وہی بیٹھ یار مسیح تھی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ارجی تھے تو کیا نیغ نیغ ہونے آغا تدسی نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تو وګوره چې په دې سرمایه‌دارو با ما درته میچنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ پېښور کې پولیس افسرانو یو 2 سپایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیستی مال خاویلی مال خپکیږي خو به نه کوي او ټکی درته وکړو هغه افسر ته مې وی ویل نجي ولې به خپه کېږم ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو 10 کریټه راغلي وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوهېږم دا ستا مور پسې خیرات کړی او که ستا ښځې پسې خیرات کړی سپی 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا مالا 10,000 او 15,000 روپۍ جماعت لراوړي دا په کومه خوشحالۍ کې دي نو دا مغه خبره ده چې نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چې ورشي رشوت شي مال چې راشي شکرانه شي پیر له چې ورشي نذرانه شي پیر له چې ورکه نذرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی د تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیران په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل زه خپل افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو پلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه به چې بابا زبم چې ها پچا کټوایل تلړکا سره ورته وی بیړه د غر کښه مستو کټوای دی ماته کا هغه ورته بیړه ستا غر کښه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راو غورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وی ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به ور وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خرې بس خلاص خبره اوس ته خرې نو زه خر سره خبرو کولو والا مولا نه یم که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ټیک ده غوږ کې دی چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپله جوړ دی د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارېده دا چا راونیوه مړې که چا مړ که روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارېده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو نو ساینسدان کو کین کیږي کالج کې ګرځي د ام ونه یو کتا الکانو ته ودرېږي دا وګورئ د ام دی ونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل داو یو تک شینامه په سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان ورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زورن زورا غورځیدل دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغلی کور ته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پری خود پریخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه دا پری دورونه یا پری دیو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چې ډېر خدا قبول کړی نه خو چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه اخلاص په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خلای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالاکه مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ دا پیغمبري منبر دی او زما د خلې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې چراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زه د هغې بارک ته ورغلم چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي نو ما هغه ملګرو ته ویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور ځان له کولو نو وروستو به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګ ورونه نه دي که نه دي ما ته وی چې د تبېګا فلانی خان دا چل کړی دی مالخا په خندا مې ځان مړ کو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ یې ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته روځو هسې سیل کوو پام غلطه و چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې ملا سره ما سړی توب زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته ځان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان یې را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د فلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپي ورپسې شوي چې سپي ورپسې شوي چا ګیدړ نه غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني